د رمضان دا میاشت څومره مبارکه ده، څومره بختوره ده او د مغفرت سبب څنګه ګرځي، نو د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم یو ډیر ښکلی حدیث در سره په دې ویډیو کې شریکوم. د فضائل اعمال مطابق حضرت کعب بن اجرا رضی الله تعالی عنہ وایي چې یو وارې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې منبر ته رانږدې شئ. منبر ته رانږدې شئ، منبر هغې له ویل کېږي چې جومات کې په کم ځای باندې امام صاحب ناست وي، خطبه پې کوي یا هغه د مسلو ټایم کې پې ناست وي، هغې له منبر ویل کېږي. ایکسپلین مې ځکه کړ چې ډېر ویډیو داسې اکثر ماشومان ګوري، له پته نه یا زنانه ګوري، نو یې نه پېژني، ځکه مې لږ ایکسپلین کړو. نو وفرمایل چې زموږ خوږ نبي صحابه کرامو ته وفرمایل چې منبر ته رانږدې شئ. چې نبي صلی الله علیه وسلم د منبر په اوله پوړۍ قدم مبارک کېښودو نو ویې فرمایل چې آمین. چې کله په دویمه پوړۍ یې قدم کېښودو نو بیا یې وفرمایل چې آمین. د هغې دوه درې پوړۍ وي داسې، او چې په درېیمه پوړۍ باندې یې قدم کېښودو نو بیا یې وفرمایل چې آمین. چې څه وخت نبی صلی الله علیه وسلم د خطبې نه فارغ شو، لاندې راکوز شو، نو موږ عرض وکړو چې موږ نن تاسو منبر ته د ختلو په وخت کې داسې خبرې واورېدله چې مخکې مو چېرته نه وه اورېدلې. نبي صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایل چې دغه وخت جبرائیل علیه السلام راغلی و. کله چې ما په اوله پوړۍ قدم کېښودو نو هغه وویل چې هغه څوک ته هلاک شي چې د چا د رمضان مبارک میاشت بیا مونډه خو بیا هم د هغه مغفرت ونه شو، وایي هغه کس ته هلاک شي چې هغه باندې د رمضان میاشت راغه او هغه په الله پاک باندې خپل مغفرت ونه کړو. لکه دغه ټایم زموږ خوږ نبي چې څنګه منبر ته ختو نو دغه ټایم والله جبرائیل علیه السلام راغو او هغه دغه رنګ وي او زموږ خوږ نبي والله وي آمین. لکه درې ځله زموږ خوږ نبي آمین وي که نه، نو هغه کمې درې خبرې وي چې جبرائیل علیه السلام کول. لومړۍ خبره پکې دا وه چې هغه سړی د هلاک شي چې په هغه باندې د رمضان میاشت راشي او هغه په خپل مغفرت په الله پاک باندې ونه کړي. نو زموږ خوږ نبي والله فرمایل چې آمین. بیا چې په دویمه پوړۍ ته وختم نو هغه وویل هلاک ته شي هغه څوک چې د هغه د وړاندې ستا ذکر مبارک وشي او په تا درود شریف ونه وایي. لکه د خوږ نبي ذکر د خوږ نبي نوم چې کله راشي نو که مکمل درود شریف څوک نشي ویلی نو صلی الله علیه و آله وسلم دی وایي، او که نه ټایم وي نو درود شریف ته مکمل وایي. په خوږ نبي باندې درود شریف ویل دا مطلب یو ډیر غټ امپیکټ لري زموږ په زندګو کې. او دلته زموږ خوږ نبي ته جبرائیل علیه السلام ویلو چې هغه سړی د هلاک شي چې د ستا نوم واوري او په تا باندې درود شریف ونه وایي. نو څومره غټ اهمیت دی، او دې اهمیت سره بیا ډیر غټ فضیلت هم لري درود شریف چې څوک یې وایي نو درود شریف وایي. جی ښه بیا ما وویل چې آمین. زموږ خوږ نبي والله وویل چې آمین. کله چې زه په درېیمه پوړۍ وختم نو هغه وویل هلاک ته شي هغه څوک چې د چا مور پلار دواړه یا د دوی نه یو د بوډاوالي په حالت کې بیا وموندل او هغه د دې جنت ته هغه په ځان جنت ته ور داخل نه کړو نو ما ووی آمین. زموږ خوږ نبي والله فرمایل آمین. جبرائیل علیه السلام والله وی چې هغه سړی د هلاک شي چې هغه مور پلار بوډاګان شو او هغه په دغه بوډاګانو مور پلار باندې خپل ځان جنت ته ونه رسولو، یعنی د مور پلار خدمت یې ونه کو، یا مور پلار یا صرف مور یا صرف پلار چې د بوډا شي بوډاګان شي او دی په خپل ځان جنتي نه کړي نو هغه سړی د هلاک شي. مطلب دا جنتي مطلب دا چې ته د هغې خدمت ونه کړي نو الله دې تا وایي هلاک کړي. بیا نو زموږ خوږ نبي والله فرمایل چې آمین. لکه ګوره د رمضان مبارک میاشت څومره غټ اهمیت دی هغه هم په دې کې موږ له واضحه شوه. بیا په خوږ نبي باندې درود شریف ویل هغه موږ له هم واضحه شوه چې څومره غټ اهمیت لري، او بیا د مور پلار خدمت کولو هغه څومره غټ اهمیت لري هغه موږ له هم په دې خبره کې واضحه شوه. لکه د رمضان میاشت کې چې زموږ خوږ نبي کله منبر ته ختو نو دغه ټایم والله جبرائیل علیه السلام راغو دا درې خبرې وکړي او زموږ خوږ نبي والله وویل چې آمین آمین آمین. لکه دا درې خبرې چې موږ په خپلو زندګو کې خامخا راولو. لکه رمضان مبارک میاشت راغه نو موږ له پکار چې په خدای پاک باندې خپل ځان وبخو په دې میاشت کې مغفرت مو نصیب شي. جی بله دویمه خبره دا ده چې کله زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ذکر چېرته وشي د هغه نوم مبارک راشي نو بیا موږ او درود شریف ویل ضرور پکار دي. او درېیمه خبره دا ده چې کله زموږ والدینو کې یو کس یا دواړه بوډاګانو حالت ته ورسي او مونږه په هغې باندې ځان جنتي نه کړو، لکه د مور پلار خدمت کې دومره غټ اهمیت دی چې هغه تا جنت ته هم رسولی شي، تا د الله پاک عرش ته هم رسولی شي. چې کم بدبخت دغه خدمت ونه کړو نو مطلب دا چې بیا د دوزخ په کندو کې به پروت وي. نو دا فضایل اعمال مطابق دا کمې خبرې چې ما وکړې دا فضایل رمضان کې دي. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې ملګرو سره ضرور شریک